نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 5 آیت نمبر 26 خلاصه د رکو پس دغینه لفظی ترجمه. الله تعالی غواړي دا چې په تاسو باندې ثاني راوړي او تاسو ته طریقې د مخکینو نیکانو خلقو خای، ځکه تاسو کمزوري د یو بل مال دا په ناجایزه طریقه باندې مخوري، چې هغه سود دی، غلا ده، ډاکه ده، رشوت دی، ملاوټ دی، پناب تول کې کمی کول دي، جواری ده، دوکه ده او یو بل مقتل کوي. څوک چې دا کارونه کوي نو هغوی به الله جهنم او دوزخ ته داخل کی، او څوک چې د ګناهونو نه ځان بچ کوي رب العالمین به ورته ګناهونه معاف کوي او جنت ته به داخل کی. حسد مکوئ، دا د الله تقسیم دی، چاته کم چاته زیات، د هر چا دپاره رب العالمین ورثه مقرر کړي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یرید الله غواړي الله لیبین لکم چې بیان کړي تاسو ته احکام چې څه ستاسو دپاره حلال دي او څه ستاسو دپاره حرام دي. ويهديكم او اخي تاسو ته سنن الذين طریقې د هغې کسانو من قبلكم چې مخکې اوس تاسو نه، چې انبیا دي، صلحا دي، نیکان خلق دي. ويتوب عليكم او رحم وکړي په تاسو باندې په بیانولو د احکام سره. والله علیم الله خپوه دی، حکیم حکمت واله دی. والله یرید الله غواړي ان یتوب علیکم چې توبه قبول کړي ستاسو کله چې تاسو د الله نه معافي وغواړئ. ویرید الذین غواړي هغه کسان یتبعون چې پیروي کوي روان دي الشهوات خپلو خواهشاتو پسې، هغه څه پسې چې کوم نفس غواړي، مزو د نفس پسې. ان تمیلو چې واوړئ تاسو د حق نه میلا عظیما په اوړېدلو ډېرو سره، چې تاسو حق لار پرېږدئ او باطل طرف ته روان شي. یرید الله غواړي الله ان یخفف عنکم چې کم کړي ستاسو نه پیټي ستاسو. الله داسې احکام په تاسو نه لازمي کوي چې تاسو یې پوره کولی نشي. وخلق الانسان ضعیفا او پیدا کړی شوی د انسان کمزوری. شپاړسم حکم بیانیږي مؤمنانو ته خطاب. یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی، لا تأکلوا مخورئ مه استعمالوئ مه اخلئ اموالکم مالونه خپل بینکم په منځ خپل کې بالباطل په ناحقه سره، یا خو حق دی یا باطل دی. الا لیکن ان تکون تجارتا چې وی دا مالونه او دا معامله د تجارت، او بیا شرط ورله دا دی عن تراض منکم رضامندۍ د یو بل د ستاسو نه. خو دغه رضامندي ستاسو دا به موافق وي د قرآن او سنت سره، موافق به وي د شرع سره، داسې نه چې په باطله معامله باندې بایع او مشتری راضي شي. رضا دپاره شرط دا دی چې هغه به موافق وي د قرآن او سنت سره. ولا تقتلوا او موجنی تاسو انفسکم ځانونه خپل، یا مراد دا ټول مؤمنان دا د یو جسم پشان، نو د بل مؤمن مسلمان قتل داسې دی لکه خپل ځان قتل کول. یا کله چې ته بل وجنی نو دغه بل مرګ دا به سبب ګرځي ستا د قصاص دپاره. او یا دا چې خپل ځان په خپله مه قتل کوه، یعنی خودکشي مه کوه. ان الله یقینا الله کان دی بکم په تاسو باندې رحیما ډیر مهربانه. ویریږئ د عذاب د جهنم او د دوزخ نه. ومن یفعل او څوک چې وکړي ذالک دا کار د کومو نه چې الله دې منع کړی دی، عدوانا وظلما چې زیاتې کوونکی او ظلم کوونکی، فسوف پس زر د نسلیه چې داخل بکړو موږ هغې لره نارا اور ته. اور نه مراد اور د دوزخ او جهنم دی. وکان ذالک او دې دا کار علی الله په الله باندې یسیرا آسان زیره دی د پاره د هغه کسانو چې ځان د ګناهونو نه بچ ساتي. الله به ورته ګناهونه معاف او رب العالمین به جنت ته داخل کی. ان تجتنبوا کچری ځان اوساتئ تاسو کبائر د غټو ما هغه ګناهونو نه تنهونه چې منع کولی شئ تاسو عنه د هغې نه د لوی ګناهونو نه ځان اوساتئ. نکفر
نو لری بکړو مونږ عنکم ستاسونا سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. او دویم زیره وندخلکم او داخل بکړو مونږ تاسو لره مدخلا کریما زید داخل دو عزت منتا جنت تا. بین لسم حکم چې الله تعالی تاسو کې یو کس ته په بل کس باندې فضیلت ورکي نو حسد ورسره مکوئ. دغه حسد د وجنا د په ګناه کې واقع کېدې شو دغه قتل ته هم تیارې دي. ولا تتمنوا تمنا مکوي یعنی حسد مکوي ما دا هغه څه فضل الله چې غوړه کړی دی الله به په هغې سره بعضکم بعض استاسنا على بعض په بعضو باندې د پاره د سړو که ښه عملې کړی وي ښه بدله او که بد عملې کړی وي بده بدله ده. للرجال د پاره د سړو نصیب برخه ده مما دا هغې عمل اکتسبو چې کسب کړی دی دوی چې کړی دی دوی دغه عمل لره. او د زنانو د پاره که ښه عملې کړی وي که بد عملې کړی وي بدله به ورته میلوي. وللنساء او د پاره د زنانو نصیب برخه ده مما د هغه څه نه اکتسب چې کسب کړی دی دوی. واسأل الله من فضله وغواړئ د الله نه د هر یو څیز د فضل د هغه نه. ان الله یقینا الله کان دی بكل شیء په هر څیز باندې علیما پوها. شپاړسم حکم کوم مال چې پاتې شي د مور او پلار او خپلو خپلوانو نه د هغوی د پاره وارثان مقرر دي. ولکل او د پاره د هر چا جعلنا مقرر کړي دي موږ موالیا وارثان مما د هغه مال ترک الوالدان چې پرې ښودلي دي مور او پلار والاقربون او نږدې خپلو خپلوانو. والذین او هغه کسان عقدت چې کلک شوي دي ورسره ایمانکم لوزونه ستاسو فآتوهم نو ورکړئ دوی ته نصیبهم برخه د دوی. کله چې به یو کس اسلام کې داخل شو مسلمانانو کې به د رشته داران نه و د کوم مسلمان په لاس به د مسلمان شوی. کله کله به دی لوز ورسره وکړو چې دواړه ورونه دواړه به د یو بل وارث ګرځو په نفع نقصان کې به دواړه شریک نو دې ته رشته د موالات ویل کېږي. د دې موادی ذکر دی آیات کې باندې د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې آیات په بنا باندې دا رشته اوس هم قائم ده چې کله یو کس نوې مسلمان شي مسلمانانو کې د هغه رشته دار نه وي نو په میراث کې به هم د هغه حصه وي. ان الله یقینا الله کان دی علی کل شیء په هر څیز باندې شهیدا خبر لرونکی.